الله پاک طرف نه کوم حکم هغه حج دی. کوم انسان لګوره حج متعلق یو ضروری مسله بیا مو مخکې مو د خو مسالې موږ بار بار بیانو. حج په چا باندې فرض دی؟ حج په انسان باندې کله فرض کیږي؟ دا ډیره اهم او ډیره ضروری مسله. نن سبا په حج تاګ او پراتاګ باندې تقریبا 11 लाख نه واخله تر 13 लाख روپو پورې په حج باندې لګيږي چې لاړ شي او واپس راشي. بعضې اٹھلې لګې لرې وي نو چې کومې لرې اٹھلې وي سهولتونه یې کم یا په 11 लाख باندې بیا چې کم سهولتونه لږ ښه سهولتونه ورکوي هغه په 13 लाख باندې وي. یو انسان سره 11 लाख روپۍ راغلی او 11 लाख روپو مالک جوړ شولو 11 लाख روپۍ د سره دي خپلې دي قرضونه پې نشته دی خپلی مالک جوړ شولو او دومره روپۍ د سره نورې شته چې دا حج له لاړ شي کومې ورځې دا په حج کې تېروي هغه ورځو لپاره خپل بچو ته راشن په کور کې اچولی شي چې د بچي بیا په خلکو باندې ګرځي نه چې یاره مونږ لږه دوړه واخله یا مونږ چیني واخله مونږ پلار په کور کې نشته چې هر څه ورته برابر کړي وي نو په ده سړي باندې حج فرض دی دا به حج کوي خامخا. اوس کومې کومې خبرې ته نه ووتلې چې موږ ځان ته مخې ته ودرولي دي حج لپاره موږ بهانه جوړه کړې ده چې هغه موږ خپله طرف نه بهانه جوړه کړې ده. پهلانۍ خبره یاره پیسې خو راغلې خو په دا باندې زه ځان له کور جوړوم کور مې نشته دی دا خبره نشته پکې. دویمه یاره پیسې خو راغلې ځان له پې باندې روزګار شروع کوم دکان پې باندې جوړوم دکان باندې نشي جوړولی. درېیمه خبره یاره پیسو باندې زه خپلو بچو له واده کم بچي مې دي غټ واده مې وله نه کړی دا ټولې خبرې وروسته دي. اول حج دی تاله الله پاک پیسې ورکړلې ته اول حج کوي د نورې بانې وروسته کې چېره کور پې جوړوم یا مثال کے طور پر دکان پې ځان لا خلم یا بچو له پې واده کوم دا ټولې خبرې وروسته دي. اوس موږ لږ سوچ وکړو موږ په خپل کلي کې ډېر داسې خلک وي چې الله پاک له پیسې ورکړي پیسې ورسره راشي خو حج ته یې بهانه جوړه کړې وي جاره والا چې د باندې خو ځان له لږ ځمکه اخلم او په ده باندې خو زه کور جوړوم او په ده باندې خو ځان له بچو له واده کوم د ټولې خبرې هسې عبث دي او فضول باندې دي دا خبرې نه چلېږي. او بیا وحی ته شرعی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس له الله جل جلاله وس ورکړی وي طاقت یې ورکړی وي د حج د کولو صحت په اعتبار سره هم ټیک وي بیمار نه وي پلیاره کې ظالم بادشاه هم نشته دی مختصر دا چې هیڅ عذر نشته چې د حج نه ایثار شي او بیا هم دا سړی حج له لاره نه ړلو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه سړي خپله خوښه ده که یهودي مړ کېږي او که نصراني مړ کېږي. دومره سخت وعید رسول الله فرمایي چې دا مسلمان نه مري دا چې مړ کېږي یا یهودي مړ کېږي یا نصراني مړ کېږي. نو موږ په علاقو کې ډېر داسې خلک شته چې الله پاک ول اواز ورکړی وي پیسې وله ورکړي وي ښه ډېر روپۍ ورسره وي خو لیکن هغه حج ته بیا بهانه جوړه کړي او حج ته لاړ نه شي. ما خپله یو کس ولیدلو الله پاک ول پیسې ورکړلې پیسې ورسره راغلي نو ما په خپل ځان باندې دا خبره لازم وګڼله چې درته د حج مسله بیان کړم چې حج ته لاړ شي او ذمهواري خلاصه شي. نو ما ورته ویل چې مشره تعالی الله پاک له پیسې ورکړې وي نو په تا باندې حج فرض دی ته وایې حج له څه خامخا دا ټولې خبرې وروسته دي. و یاره مولانا صاحب یا قاري صاحب چې هر شی راته وویلو و یاره بس عمرې ته مې اراده شته عمره کوم عمرې له څم. د دې مثال داسې دی چې یو سړي باندې مازدیګر مونځ ټایم راشي یو مازدیګر مونځ ټایم وي دا وایي چې یاره مړه زه بس یو څلور رکعته نفل یې وکړم او فرض یې پرېږدم. نو فرض ضروري دی نفل خو نه ضروري عمره خو نه ضروري چې ته عمرې له څه په پیسو باندې او نه په عمره باندې خلاصېدی شي بیا چې تا باندې الله طرف نه حج فرض شو ته حج کوې په عمره باندې خلاصېږي نه بیا. نو زما عزتمندو چې کومو کسانو له الله جل جلاله وس ورکړی وي او پیسې ورسره وي هغه به حج خامخا کوي. بیا په قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا فرضیت حکم دی چې په هغه خلکو باندې چې د حج طاقت لري نو په هغو باندې الله تبارک وتعالی طرف نه حج فرض دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم کس حج وکړلو او دا حج خالص د الله جل جلاله د رضا لپاره وکړلو الله رضا مقصد او بل څه مقصد یې نه و او آل د په حج کې جنګ جګړو نه د فسق او فجور نه ځان وساتلو دا نه چې د حج د لاړ شي نن مې په ماشومانو ته د حج متعلق مسله بیانوله موږ ډېر خلک داسې وي چې د حج د لاړ شي نو ما څو کسان ولیدل داسې موبایل باندې داسې خو نه لیدلي الله پاک دې همداسې موږ نصیب وکړي چې لاړ شو هلته خو موبایل باندې یو څو کسان ما وکتل چې هلته کله شیطانان ولي
نو داسې ورته وروسته چې منډې وهي بیا په منډو باندې تیز تیز بولي وایي چله یاره شیطان مونږ بېلیارې کړي وي شیطان مونږ دشمن دی شیطان چې ته دشمن دی ته چې کوم کار کوي دا شریعت خلاف کار کوي شریعت طریقه ده نه شریعت چې کومه طریقه او خیره په ماغه طریقه باندې به کوي خپل ځان نوې طریقې نه کوي کته یې چې نه مړه شیطان لا په باندې زور ور کام او شیطان سره می دشمنی ده لګا نو زما عزتون ته چې ته شیطان سره دشمنی کوي او شیطان لا زور ور کوي اسلام مطابق خپل ژوندۍ روانه کوي شیطان په باندې ملا ماتيږي نو خپل ته شیطانانو ولو کار سم تیزی ولالتا نو ته ما ته اول خبره کوي چې شریعت خلاف کار وکړو څومره علما ناس وی علما نور وی پښتنه ته وګیا مولانا سے دا خبره کوله چې په منډو باندې وشتلو به طریقې وشتل دا غلط کار دی چې څومره معلومان نه پښتنه کوي ته وی کړه غلط طریقه نو دا کار نه کوي چې دا غلط کار وکړي ته شیطان سره دښمنی کوي شریعت موافق ژوند تیر نو غلط کارونه په کې ځان ساتي جنگ جګړه په کې ځان ساتي چونکه حال د په حج کې خلک زیات وي رش ډیر زیات وي دا نه چې دا هغه خپل ځان نه جام ولا جوړ کړی چې څوک په ټاک شوی نه دی بیا ولا زیاده شروع کړی وي دا هم په جام بازار کې څوک چې څه لګ تیز ولګي په وسه جګړه شروع کړی وي نو دل دم جګړه غلط کار ده دل دم جګړه نه اجتناب کوي جګړه نه ځان ساتي او آل ته مکمل د جنگ جګړه نه او فسق فجور نه او زیاده نه ځان ساتي دا نه چې چا سره لاس ټچ شوی نه وي یا چې مثال کې تو په خلک ډیرو دیکای لري او ته ولا زیاده وکړي چې مړه تا خدا سي داسې کم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم کاس د الله رضا پر بیت الله شریف حج دلاړو حج وکړو او ال د فسق او فجور جنگ جګړه نه ځان وساتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه سړی د ارض نه چې کله واپس راځي د ګناهونو نه سه پاک وي لکه څنګه چې یو ماشوم د خپل مور نه پیدا شوی ګناهونو نه پاک نمبر لوی اجر یې زما عزت مند خو بل خبره زما عزت مند همداسې یو خبره را یاد شوله یو کس ډېر وخت مخکې یو خبره کړې وه زه ډېر خبرې ما ته یادې وي یو کس خبره کوله چې دا بعضې خلک حج ته لاړ شي بیت الله شریف له او چې واپس راشي نو مخکې په نسبت نور هم خراب شي یعنی مخکې چې کوم حالت وي یخ په نسبت نور هم بدل شي دا وجه څه مثال کے طور پر یو سړی مخکې لږ ګناهونه کول بیا حج د لاړلو چې واپس راغلو نو بې ادبي نه معافي سمه لکیه وکړله سم بې ساره شي سم ګناهونه شروع کړي زه کسان نشم خیاله خو ما خپله یو کس لیدلی و چې مشر سړی و چې حج نه راغلو نو نور هم په لعنت شولو نور هم په ګاډو واډو سر شولو نو بیا مې یو کتاب کتل کتاب کې ډېرې خبرې لیکلې وې خو خلاصه یې ته لیکلې وه چې کم کس په حرامو پیسو باندې حج ته لاړ شي چې پیسې یې سره حرامې وي نو په حرامو پیسو باندې حج وکړي نو هغې اثر وي دا وي چې دغه کله واپس راشي دا نور هم ګناهونو طرف ته مایله کړي الله پاک دې موږ د حرام مال نه وساتي خو یو مسله م واورو سره بعضې خلک که پیسې حلال وي او که حرامې وي الله پاک دې موږ د حرام مال نه حفاظت وکړي ځکه د حرام مال ډېر ګنده نحوست دی خچن شی دی حرام مال چې کله یو سړی حرام مال خوري دله په دین کې او په عباداتو کې مزه نه راځي خوند ویلا نه ورکوي بیا خو بهرحال د مسالې سره واورو چې کم کا سره پیسې راغلي که په حلاله طریقه وي او که په حرامه طریقه وي په ده باندې زکات هم فرض کېږي چې کال پې تېر شي زکات هم ترنه ادا کوي او په ده باندې حج هم فرض کېږي حج هم کوي اب بېله خبره معامله د الله پاک سره الله پاک ول اجر ورکوي نه ورکوي خو قانون دا چې ده ته باندې اجر او ثواب نه میلاویږي خو کوي وي خامخا بیا هم ځکه په ده باندې فرض شوی دی نو کوشش وکړو زما عزتمندو چې کومو کسانو له الله تبارک وتعالی وس ورکړی وي هغه بیت الله شریف حج دسي یوه بله خبره ډېره اهمه نن سبا په فیسبوک باندې ډېره زیاته چلیږي چې کله د حج شپې ورځې راشي نو په فیسبوک باندې دا خبره چلیږي چې یاره مړه ډېر خلک حجونو له روان دي اده په ځای باندې که چېرته غریبانو خلکو له راشن ورکړي نو هغه نه ډېر بهتر دی په کلي کې غریبان خلک دي یا مثال کې تو پر یوه ویړ کې هغې له پې باندې واده وکړي دا باندې ډېر اجر او ثواب میلاو شي زما عزتمند دا مسله سره یاده کړو چې کله یو انسان باندې حج فرض شي نورې خبرې وروسته دی بیا حج کوي دا نه چې د حج پیسې مې والا چې بس په غریبانو کې تقسیم کړي نه 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 چې کم شي الله پاک څنګه بیان کړی او هغسې وی کوي د حج پیسې په بل شي کې نشي لګولی ها البته یو حج د فرضي کړی دی بیا نفلي حج کوي ته پیسې سره وي او نفل حج ته زړه شوی دی نو حج داسې نو ما خو تاسو ته وویل چې حج یو سړی وږي
او یو زړه بار بار زړه غواړي چې راځه بیا لاړ شم او بیا لاړ شم او هلته طوافونه وکړم او بیت الله شریف بار بار په خپلو سترګو وینم، سړي له خوند ورکوي. خو که بیا دویم حج نه سړی پاتې شول او هغه پیسې په غریبانو کې تقسیم کړي، نو امید ده چې الله پاک به دله هماغه اجر او ثواب درکوي. بهرحال زما عزتمندو، الله تبارک وتعالی ما او تاسو ټول له لږو خبرو باندې عمل کړو توفیق نصیب کړي.